السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل په دستک پروګرام کې تاسو ته مخاطب یم. موږ نن په داسې مقام باندې موجود یو چې د هغې تعارف په موږ ستاسو سره کوو. دا د یونین کونسل سابقه دفتر دی او د دغه دفتر معلومات د حاصلولو لپاره زموږ سره حاجي اجاز الرحمن صاحب کوم چې سابقه ناظم و د ویلیج کونسل، اوس موجوده جنرال کونسلر دی. د هغې سره به ګورو دلته به ورځو د ویلیج کونسل حالات چې کوم دی، کوم پوزیشن چې دی، په کوم پوزیشن کې دا پروت دی، دا په کوم پوزیشن کې مخکې و، دغه ټول به ستاسو سره شریکو. زموږ سره اوسئ، راځئ. دا موږ د یونین کونسل چې کوم دفتر دی دې ته دننه نوځو. تاسو ته ښیو د موبایل په سکرین باندې تاسو ګورئ د دې چې کوم پوزیشن دی، کوم حالات دي، دغه ټول تاسو ته د موبایل په سکرین باندې موږ درښیو چې دا د بلډینګ چې کوم پوزیشن دی دا تاسو ګورئ. دا بالکل مکمل طور باندې هغه د بود بنګلې هغه شکل اختیار کړی دی، چونکې دا یو قومي اساسه ده او قومي پراپرټي ده، نو په دغه باندې دلته څوک څه توجه نه ورکوي. دې وخت کې زموږ سره اجاز الرحمن بھائی موجود دی. اجاز بھائی د دې بلډینګ په حواله سره ستاسو سره کوم اطلاعات دي؟ څه لږ معلومات زموږ د ملګرو ته ورکوئ تاسو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې چې کله اول خو ستاسو شکریا ادا کوم سید الرحمن صاحب چې داسې یوه اهمه مسله تاسو د ټي وي په دغه باندې شیشه باندې خلکو ته واضحه کوئ او خلک ته خبروئ، نو د دې دپاره ستاسو ډېر انتهایي مشکور یم. اصل خبره خو دا راځي چې دا زمونږ د یونین کونسل دفتر و. کله چې به یونین کونسل وایز الیکشن کېدي او بیا به پکې هغې کې سیکرټري مقررېدو او سیکرټري به د ګورمنټ د طرف ته ناظم، نایب ناظم او دغه سبه کونسلرانو. نو دا د هغې زمانې دغه چې کوم دی، دا زمونږ هغه د یونین کونسل دفتر دی چې مخکې دلته ممتاز ولی صاحب هم ناظم پاتې شوی دی، فرید صاحب هم ناظم پاتې شوی دی او څو ځل ناظمان پاتې شوي دي او په هغه وخت کې دا ډېر برابر و ماشاءالله. خو نن که موږ د دفتر ته ګورو نو دا یوه قیمتي اساسه ده او د عوامو هم ده او د ګورمنټ هم ده، که نه؟ خو نن په داسې شکل کې پرته ده چې دلته په راننوتو کې موږ یېرېدو چې راسې نه چې چېرته ماران څه شی هم پکې ونه چیچي، که نه؟ دې حالت ته سیز رسېدلی دی. اوس زه د صاحب اختیار خلک چې کوم دي زمونږ د دې سره متعلقه ایډي بلدیات چې دی یا زمونږ د بلدیاتو وزیر دی یا نور د دې چې کوم اختیارمن خلک دی، زمونږ تحصیل ناظم صاحب دی دلته، ایم پی اے ایم این اے هم شته دلته موجود دي، خو چونکې د دې سیز پرسان حال هېڅوک هم نشته، که نه؟ او دا په داسې حالاتو کې پروت دی. موږ د سیکرټري صاحب خپل د ویلیج کونسل ویل چې یاره که دا دفتر برابر شي نو ډېره بهتره وي. دا تاسو ګورئ دې دفتر ته که په دې کې د ناستې څه ګنجایش وي نو چې موږ پکې خپل دفتر جوړ کړو، خو چونکې دا خو که لاندې وګورئ بره وګورئ ټول وګورئ نو دا ټول لکه آثار قدیمه ته جوړه شوې ده. نو زه د هغې خلکو نه چې د چا په اختیار کې د دې دفترونو د برابرېدو کار دی، د دې دفترونو بیرته د جوړېدلو کار دی چې په هغې کې محکمه بلدیات دی یا د بلدیاتو وزیر دی یا ایم پی آی ایم این اے پکې څه لاس رسي یا زموږ د تحصیل ناظم صاحب دی سید احمد پاچا صاحب. نو هغو ته دا درخواست کوم چې یاره کم سے کم د دې دفتر دپاره څه نه څه کار وکړي، د دې دفتر دپاره فنډینګ وباسي او دا دفتر موږ ځکه چې دا خو بیرته د جوړولو قابل نه دی، دا به موږ د یخ نه راګزارو. چې دا د یخ نه راګزار کړو نو د هغې نه وروسته به بیا دا دفتر دوباره جوړېږي، نو دا به د اوسېدو یا د کېناستو یا دلته په دې کې د دفتر د جوړولو قابلي. او په دې باندې زه صاحب اختیار خلکو ته وایم چې په دې باندې دومره پیسې نه راځي، دغه 30-40 لاک روپۍ تقریبا دا جي وګورئ چې په دې کې سپي مړه پراته دي، پیشوګان پکې مړه پراته دي او دا زموږ دفتر دی. دلته موږ د بوی د لاسه رادننه کېدی هم نه شو، که نه؟ دلته حالات ډېر زیات انتهایي خراب دي. نو دغه خلک چې کوم د اختیارمن خلک دی، واکداران خلک دی، هغو ته مې دا پرزور اپیل دی او درخواست دی چې یاره د دې دپاره څه بندوبست وکړئ د فنډینګ چې دا دفتر دوباره جوړ شي او دا دفتر د داسې خلکو په لاس کې چېرته ور نه شي چې هسې نه چې بیا موږ هم پریشانه یو او دا صاحب اختیار خلک هم پریشانه وي، که نه؟ او بیا موږ څه نه شو کولی. نو د هغې نه مخکې ښه خبره دا ده چې یاره ایډي صاحب په خپل سببدیدي اختیاراتو باندې د دې دپاره څه د فنډینګ بندوبست وکړي او دا ټینډر کړي او د دې دفتر چې کوم دی دوباره دا بلډینګ تیار کړي. دا مکمل د یخ نه به ختمول غواړي ځکه چې په دې کې یو سیز هم روغ پاتې نه دی، که نه؟ دا تاسو وینئ دا دفتر، نو د دې دا حالات دی
په دې کې که موږ کینو یا ناظم راځي کینی پکې یا کونسلران راځي کینی پکې نو دا خو لکه خپل ځان مرګ ته حواله کول دي. په دې کې د ناست هېڅ قسم گنجایش نشته. نو لہذا زه بیا پرزور اپیل کوم او خاص کر تحصیل ناظم سید احمد پاچا صاحب ته دا درخواست کوم چې زمونږ د دې دفتر دپاره د اے ډي صاحب سره موږ به په خپل ویلیج کونسل کې هم قرارداد پاس کوو خو د دې به موږ خامخا لکه څه دغه ځکه کوو تدارک ځکه کوو د دې ریپیرنګ به ځکه کوو چې دا یوه قیمتي او حکومتي او عوامي اثاثه ده او دا د ګورنمنټ پراپرټي ده سټیټ پراپرټي ده. نو که دا سټیټ پراپرټي دغه شانته کې پرته وي نو کیدای شي چې دا د ګورنمنټ او د عوامو د لاس نه وځي او د آینده دپاره دلته د دفترو هغه شکل هم ختم شي د دفتر نوم هم ختم شي او بیا څوک دا یادوي هم نه چې دلته د یونین کونسل دفتر و کنه. نو بیا به موږ دغه شان یا چېرته پردي دوکانونه په کره نیسو د دفتر دپاره لکه څنګه چې اوس موږ دوکانونه نیولي دي او په هغې کې خپل دفترونه جوړ کړي دي او په هغې کې موږ ګزاره کوو او لګیا یو. نو څوک 15,000 روپۍ دغه علي زموږ نه کرایي علي د دوکانونو څوک رانه 10,000 روپۍ کرایي علي که نه. نو لہذا په دې سیز باندې دا ویډیو ډېره اوږده کېږي خو په دې باندې د صاحب اختیار خلک توجه ورکړي او د دې خلک دغه خلک که په دې توجه ورنه کړي نو دا زموږ د دفتر حال دی تاسو ورته وګورئ چې دا په دې حالاتو کې پروت دی که نه. که دا داسې نو ورځ په ورځ دا نور هم ختمېدو طرف ته روان دی دا شته بلډینګ بیا هم ختم شي او چې کله دا ختم شو واره ډاګه شو چې بیا د چا شو جو د هغو شو د عوامو او د سټیټ یو اساسه ده جو ختمه به شي. نو په دغه صورت کې به موږ ته بیا ډېر زیات مشکلات دي زموږ به د دفتر هېڅ قسم دغه نه وي دا صورتحال نه وي هېڅ به نه وي دغه دوکانونو کې بیا موږ ګزارې کوو ځکه چې موږ کله په تېر ځله موږ په یو دفتر کې په یو دوکان کې 4 کاله تېر کړي وو هغې کې موږ خپل دفتر جوړ کړی او کله به مالک مکان ووایي چې یاره وځئ او که رئیس یې واکئ او دا وکئ او هغه وکئ د هغې وجه دا وه چې یاره کوم زموږ سرکاري دفتر و نو دا تېر ځل هم په دغه شان حالاتو کې پروت و اوس هم په دغه شان حالاتو کې پروت دی او دا څاروي پکې خلکو راوړي دي دا کوم چې د بیمارۍ د وجې نه مړه دي دا تاسو وینئ جي نو خلکو څاروي راوړي دي او د یونین کونسل په دفتر کې ښخ کړي که نه جي. دا ډېره د افسوس خبره ډېره د خفګان او د غم خبره ده چې زمونږ د یونین کونسل د دفتر دا حالات دي چې په هغې کې د بیمارۍ نه چې کوم څاروي مړه دي هغه خلکو راوړي او دلته یې ښخ کړي دي. دلته ماشومان هم راځي لوبې هم کوي د څاروو والا ته هم دا درخواست کوو چې دا کار مه کوئ دا خو تاسو په داسې ځای کې ښخ کړی دی چې دا خدا نه خوا څه سپي وخوري یا ماشومان که نه. نو د دې وجه هم دا ده جي چې د دې څیز څوک تپوس نه کوي که نه بس د دغه مولا مړه او مال تعالی هغه قصه ده جو که څوک پکې دغه خښئ څاروي خښئ او که څوک پکې سپي خښئ او که پیشوګان پکې مري که سپي پکې مري که نه تاسو دا هر څه په خپلو سترګو باندې وینئ. او اے ډي صاحب ته درخواست کوم چې اے ډي صاحب د معیارو د یونین کونسل د دفتر دپاره خامخا په ثوابدیدي اختیاراتو باندې د دې دپاره پڼ ایشو کا دا ټینډر کا او دا خامخا دوباره بحال کا چې دلته زموږ 4 ویلیج کونسل کې کېناستی شي د 4 ویلیج کونسلو کم سے کم زموږ نه 20,000 روپۍ د میاشتې کرایي نو چې 4 ویلیج کونسل یو ویلیج کونسل معیار سیټي ویلیج کونسل جبګۍ ویلیج کونسل جونی کلی او ویلیج کونسل کوټکی شاهي خیل په دې کې د 4 دفترونه کېدی شي خو دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې کله دا برابر شي او دا جوړ شي دوباره که نه. دلته دا بورډ هم لګېدلی د یونین کونسل تاسو دا کتی شئ خیر دی دې سایډ ته لګېدلی نو په هغې باندې هم چا کړکۍ بنده کړې ده د هغه بورډ هم دغه صورتحال دی که نه چې یاره دې خلکو ته پته ولګي چې دا بورډ د څه شي دی که نه تاسو یې وګورئ لږ دا بورډ هم په دغه کې راولئ او دا حالات هم چا پکې ځان له کرې شړولی دی دلته حالات داسې دي دا سبا پیس یونین کونسل معیار د هغې صاحب اختیار خلکو نه چې هغې کې تحصیل ناظم صاحب دی سید احمد پاچا اے ډي صاحب دی زمونږ اسسټنټ ډایرکټر بلدیات یا د بلدیاتو وزیر یا د هغې سره نور چې کوم ریلیټډ خلک دی د هغو نه پرزوره مطالبه کوم چې بهی د دې دفتر دی خامخا څه بندوبست وشي که د دې دفتر بندوبست ونه شي نو دا به ختم شي دا به اوار شي او د دې ځمکه به پاتې شي که ځمکه هر چا ونیوه او هر چا پې قبضه وکړه او چا واغسته نو بیا به دلته مشکلات موږ ته دا چې زموږ به د دفتر هغه کوم بنیاد چې دغه ختم شي دلته د یونین کونسل دفتر نه وي نو یو عوام به مسایلو له چېرته ځي هغو ته دا پته نشته چې یاره دفتر چېرته دی که نه عوامو ته نو دې خلکو موږ منتخب کړي یو موږ له اوټ را کړی دی دا مسله چونکې موږ د دې وجې نه راښکاره کوو چې یاره د عوامو ته هم پته ولګي چې زموږ د یونین کونسل دفتر شته خو چونکې په داسې حالاتو کې دی چې هغه د کېناستو قابل نه دی موږ په نه شو کېناستی نو دا دفتر
که ټیک شي او برابر شي نو دلته به ټول د یونین کونسل عوامو ته پته ولګي چې دلته زموږ دفتر دی، دلته زموږ فریاد اورېدی کېږي، دلته زموږ مسایل حل کېږي. نو د هغې دپاره به دلته راځي او خپلې مسلې به موږ ته بیانوي او موږ به کوشش کوو چې حل یې کړو. اجازه الرحمن صاحب خبرې واورېدې په کم تفصیل سره چې هغه بیان وکړو د دې یونین کونسل په باره کې او د دې بود بنګلې په باره کې. یعنې که موږ او تاسو سوچ فکر وکړو نو په دې بنګله یا په دې بلډینګ کې موږ خپل څاروي هم نشو تړلی. د هغې اصل وجه دا چې دا کنسټرکشن تاسو کوم ولیدو دا مکمل طور باندې ډیمیج دا ختم دی. نو حکومت وخت نه زموږ دا مطالبه ده چې د فوري طور په دې بلډینګ باندې کار شروع کړي، دا بلډینګ د مکمل د یخ نه دا ختم کړي او از سره نو دلته د دې خلکو دپاره د کم منتخب نمایندګان چې دي، کم کونسلران چې راغلي، خلکو له د خدمت لپاره ووټ ورکړی دی، هغه خلک دې خبرې ته تیار دي چیرې دوی د عوامو خدمت وکړي. خو د عوامو د خدمت لپاره یو ځای مقرر کول پکار دي. دا په مدرسه کې، دا په جوماتونو کې میټینګونه نشي کولی. د دې لپاره لازمي د سر یو سوری پکار دی. زموږ دا مطالبه ده چې فوري طور باندې که چېرته حکومت په دې خبره کې مخلص وي او اخلاص پکې کوي او زموږ منتخب چې کوم امیناګان دي یا ام پی اګان دي د هغوی په خدمت کې دغه زما خواست دی چې د ټولو هر څه نه مخکې دلته د دې یونین کونسل د دې عوامو دپاره د خلکو ته د ریلیف ورکول لپاره، د دې خلکو د مسلو حل کولو دپاره، د خلکو له د ناستې د ولاړې یو ځای ورکړي. ډېره مهرباني. الله مو ښاد او آباد ساتئ. امید لرم چې پروګرام به ستاسو خوښ شوی. دا پروګرام سره مخکې شیر کړئ. د الله په امان.